د دې نه مخکې آیاتونو کې الله تعالی استثناء وکړله چې کوم خلکو توبه وویستله د دې تهمت نه، یعنې په دې کې بعضې مسلمانان هم د غلط فهمۍ د وجې نه د دې تهمت کې چې کوم دی شریکان شوي وو، نو الله تعالی مخکې د هغې آیاتونه چې کوم دی نازل کړل چې الله تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. دغې آیاتونو مبارکو کې د دغې خلکو استثناء شوې ده چې کومو خلکو توبه د تهمت نه وباسله، نو الله تعالی فرمایي چې دا خلک معاف دي، دا خلک معاف دي. اوس دې آیات کې د هغه خلکو باره کې بیان دی چې کومو خلکو د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها باندې تهمت لګولی او الله تعالی د هغې د براءت اعلان په خپله باندې وفرمایو، او د هغې نه وروسته هم هغه ظالمان هغه خبره چې کوم دی مخې ته مشهوره کوله او خبرې له چې کوم دی شهرت ورکو او نه منع کېدل د دغې تهمت نه، نو د هغې خلکو په باره کې دا آیاتونه نازل دي چې د دې دپاره په دنیا کې هم لعنت دی او په آخرت کې هم لعنت دی. او دا ظاهره خبره ده چې دا مسلمانان نه دي، ځکه چې مسلمانان هغه وو چې کله د عایشې رضی الله عنها براءت دا الله تعالی براه راست په خپله باندې د وحی په ذریعه باندې هغه بیان کو چې اولئک مبرؤون مما یقولون، دا خلک د هغې نه بری دي، دا کوم منافقان چې کومې خبرې کوي د دې نه دا بری ده. نو الله تعالی د هغې د براءت اعلان وکړو، نو بس مسلمانانو خو توبه وویستله، حد قذف ورته ولګېدو، الله تعالی معاف کړل. خو چې کوم منافقین لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول دغه رنګې د هغه ملګري، نو هغې وروستو هم دا تهمت چې کوم دی لګو او دا خبره یې نه منله، د قرآن نه انکار کو، نو دا خو چې کوم دی بلا شک او شبه چې کوم دی کافر. همدغه رنګې بعض د شیعګانو ډلې چې هغې په عایشه صدیقه رضی الله عنها د تهمت د دغې بدکارۍ العیاذ بالله قیل دي، نو دغه هم بلا شبه بلا شک او شبه کافر دي. شیعګانو کې ډېرې ډلې دي. اصل شیعګان چې کوم دي نو هغه مثال په طور هغې صرف حضرت علی رضی الله عنه لا فوقیت ورکوي په ابوبکر صدیق باندې، صرف دومره خبره څوک کوي، نو په دې ورته کافر نشي ویلی. البته په عایشه صدیقه رضی الله عنها تهمت لګول یا دا خبره کول چې امام مهدي صاحب برازي العیاذ بالله عایشه صدیقه رضی الله عنها العیاذ بالله به د قبر نه راوباسي او هغې ته به حد د زنا چې کوم دی ورکړي العیاذ بالله، دا خبرې چې څوک دا بلا شک او شبه چې کوم دی کافر دي، ځکه دا د قرآن نه انکار دی. دغه رنګې عبدالله ابن ابی ابن سلول او دغه ټول ملګري چې کوم منافقین وو چې د براءت د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه وروستو بیا هم قیلو د دې خبرې چې عایشه رضی الله عنها ته د ګناه نسبت کو، نو دا د هغې په باره کې د الله تعالی فرمایي د سره خبر هم ني، عایشه رضی الله عنها ته خو سره پته هم نه وه، ډېر وخت وروستو ورته چې کوم دی پته ولګېدله چې ظالمان ما باندې تهمت لګولی دی.